بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أي من المواضع التي يجب حذف الفعل الناسب للمفعول المطلق فيها ما وقع موضع مفعول مطلق خجي وقع تفسيرا لأثر مضمون جملة متقدمة، والمراد بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول. وقت ورته مولوي صاحب من اول نمبر د منصوبات تعریف کړي او بهم د مفعول مطلق تعریف کړي او بهم د مفعول مطلق درې اقسام ذکر کړیو او به موږ ول اخیره کې درې قاعده دي. پاره کې اوله قاعده او دویمه قاعده تیرې شوې. دریمه قاعده کې بیان شروع او په دریمه قاعده کې دریم جز شروع دی چې د مفعول مطلق فعل چره فعل ناسب دا کله کله حسبیږي په حسب وجوبي قیاسي سره. دا څه وکنه په دې طرف واجب مفعول مطلق فعل کله کله حسبیږي په حسب وجوبي قیاسي سره او دا غي د لپاره ګڼ مواضع دي. پای کې اول موضع چې وا اول ځای چې د مفعول مطلق فعل پکې بحث به وجوبي سره سپیدلو هغه څلور اجزا باندې مشتملو. هغه مفعول مطلق چې مثبت واقع یو پس د نفي نه دوا پس د نفي یا معنی د نفي نه دوا او دا نفي یا معنی د نفي په یو اسم باندې داخله ودري او مفعول مطلق به داغینه خبر نه واقع شوه څلور اجزا پکې. په دې وخت کې د مفعول مطلق فعل په حذف وجوبي قیاسي سره حذف دلو. دویم صورت چې مفعول مطلق پکې مکرر واقع وي او پس د اسم نوي دوا او دریم نمبر د مفعول مطلق دغه اسم نه خبر نه وی واقع شوه. دا دو تیر شوی وکا او په یو منها کیو وک شي ورته. دریم نمبر کم څلور اجزا دي. اول مفعول مطلق به تفصیل واقع شوی وي یا سی ګوټه ولګوي برګوري ټول الته چې طالب کینی نشتا. مفعول مطلق به تفصیل واقع شوی وي یو د اثر د باره به تفصیل وي دوا او دا اثر به د مضمون جملې وي درې او دا جمله چې دا به متقدمه مخکې ذکر شوی وي څلور. زده شو مفعول مطلق به څه واقع شوی تفصیل او دویم تفصیل به د چای د غرض به او دا غرض به د چاوي دا به د جملې د مضمون وي او دا جمله به کوم ځای کې متقدمه مخکې به وي مفعول مطلق نه. مجموعي طور پکې څو اجزا شو څلور شو. برحال وقت شي وتا مفعول مطلق به تفصیل واقع شوی. تفصیل معنی سره یعنی مفعول مطلق به انواع بیانی انواع بیان انواع او لاثر اثر نه څه مراد دی. موږ تفصیل به د اثر د باري نو اثر نه مراد غرض مطلوبه دی او مضمون جمله دا چې هغه طرف به را شو خبي ځکه یو تعریف چره د بل مخ کې ضروری دی. راځي اول نمبر دا څلور قیدونه وکنه. اول قید څو اخیری قید څلورم جمله با متقدمه مخ کی وی بده معنی غټول پويږي. مثال کې بیٹ کو خبري مناسب نه رسیږي. تاسو ګورئ الله پاک قرآن کې فرمایي دی مثال ذکر کړي فشد الوثاق فاما من بعد واما فداء. تاسو اکبر وګورئ فاما من مفعول مطلق دی بعد واما فداء مفعول مطلق دی. منن او فداء مفعول مطلق دی او
څلورم قید داو چې مخکې به جمله وي دي څلورم داو کنه فشد الوثاقه دا مخکې جمله دتی پوه شوي به دریم قید داو مضمون جمله مضمون جمله چاته ویلې کېږي توجه جی حاصل او نچوړې جمله هغه به داسې چې فعل به مصدر کې او فاعل ته به مضاف کې کچري فعل معلوم یو کنه مفعول ته به مضاف کې که فعل مجهول وي نو فشد الوثاقه داسې بشي فشد الوثاقي کلک تړل کلک و تړی دای معنی د جملې او د دې نشول سره کلک تړل پوهیږئ په ابه اور پسې دویم قید څو غرضو الکه د کلک کافران الله په قران کې فرمایي کافران کلک وتړي ترجمه مې ولول کړې و نو ډیره بخوي وتوک شي فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء کافران کله تاسو گیر کړئ نو کلک یې وتړي او به پکې دوه فیدی دي یا همداسې واپس پرېږدئ او یا ته فدیه واخلئ پوه شوي مفهوم معنی برحال منن او فداءن د مفعول مطلق دی مخکې ترنه جمله د څلورم قید فشد الوثاقه او د جملې مضمون چې دی کنه کمنګ مفعول ته مضاف کو شد الوثاقي کلک تړل دا مضمون شو او غرض مویلی غرض کنه اگر د جملې مطلوب سره غرض مطلوبه د جملې سره د کلک تړلو مطلب فائدہ سره د کلک تړلو فائدہ سره نغه مفعول مطلق بیان کړي کنه یا به همداسې واپس پرې دی یا به فدیه والی دغه فائدہ ده او تفصیل د مضمون جمله کې د مضمون جمله چې کوم غرض دی دغه انواع به بیانې انواع پتن لګي صحیح مونه ویلو کنه ټول به ووري د سره ووري دریم موضع چلته مفعول مطلق فعل حسبی کی فحسب وجوبی سره هغه کې څلور قید دي اول قید دا دی چې دا مفعول مطلق با تفصیل واقع شوی وي تفصیل مطلب دا دی چې کوم غرض مطلوبه د مضمون جمله دی دغه د فواید بیان به کړی هغه کې کوم انواع جوړیږي دغه بیان به کړی لکه اوس دوه انواع جوړېدل کله کې وتړي دې دوه فائدې وي یا به مفت کې واپس آزاد کړي او یا به فائدہ واخلي نو ګورې مفعول مطلق تفصیل د انواع وکړو کومینو کو او لغرض دویم قید پکې غرضو تفصیل به واقع شوی د غرض نه مراد څوک دی هغه غرض مطلوبه دی مقصود د مضمون جمله چې لکه کلک تړلو مقصود سره څه مقصد دی د کلک تړلو څه فائدہ ده و یا به همداسې پرې دی یا به فدیه والی او مضمون جمله مو ویلا فاعل یا مفعول فعل نه مصدر جوړول او فاعل یا مفعول ته مضاف کول چې جمله فعلیه وي او که اسمیه وي خبر نه مصدر جوړول او مبتدا ته مضاف کولی پیږي په او متقدمه خاصم پیژنې برحال مجموعي تور څوک د څلور کړه مثال کې وسپټ کړي فشد الوثاق فإما من بعد الله وکلک لک وتړي او به بیا عمدا سپری یا به فدیه واخلي اوسرا شي فإما من بعد وإما فداء من او فداء مفعول مطلق دي مخکې ترنه جمله د فشد الوثاق او دغه جمله مضمون چې مضمون خلاصه هغه شد الوثاقي کلک تړل دای خلاصه ده او د دې کلک تړلو غرض څه دی غرض فائدہ او مقصود څه دی دغه بیان مفعول مطلق کړي دی دغه غرض بیان چا کړي هغه یا عمدا سپری خودل لیاتی فدیه غسل پوه شوي کنه بیا وګورئ نور آسان دی کا هر څه کتاب کې لیکلي پورا ومنها اي من المواضع التي بعض داغه مواضعونه يجب حذف الفعل الناسب چې واجب وي حذف د فعل ناسب د مفعول مطلق د بار فيها بدغه مواضعو کې ما هغه موضع د مفعول مطلق ده وقع چې واقع وي اي موضع مفعول مطلق هغه زید مفعول مطلق دی وقع چې د مفعول مطلق واقع وي تفصیلا دی بیان د انواع کړي وي تفصیلا معنی سره بیان د انواع به کړي وي
د چا د پاره لاثر دغه غرض مطلوبه د مضمون جمله د مضمون جمله چې کوم غرض دی او التکم انواع جوړیږي دغه بیان بچا کړی مفعول مطلق او کوم جمله متقدمه چې مقدمه وي والمراد بمضمون الجمله مسرزي یو شی بیانې مضمون جمله نه څه مراد دی نو موږ ویلیو که جمله فعلیه وي فعل نه به مصدر جوړ کی فاعل یا مفعول ته مضاف کی او که جمله اسمیه وي خبر نه به مصدر جوړ کی مبتدا ته مضاف کی مصدرها والمراد بمضمون الجمله مصدرها هغه مصدر د جملې دی المضاف الى الفاعل مصدر د جملې چې هغه مضاف فی فاعل ته یا مفعول ته خجی و به اثره نه څه مراد دی لاثرنا وای مراد په اثر سره غرضه المطلوب منه هغه د مضمون جملې چې کوم غرض دی کنه غرض مطلوبه دا غینا د غرض اثر نه مراد دغه دی لاثر لفظ دیکھا کفی مولا ذکر کړي لاثر ما غرض ویلو لفظ ذکر شوی دی اثر نه مراد څوک دی غرض مطلوبه وبتفصيل الاثر او تفصيلا څه مراد دی بیان انواعه المحتمله بیان د انواع د خجی بیان د انواع د دغه اثر دی د کم انواع د کم چې پکې احتمال لې سره صحیح کنه بیا پته لګي ما درې سي محسوسي کی چې نه پیږي رسې به وګورئ مثل قوله تعالی فشد الوثاق وګورئ دا جمله ده فإما من بعد بعد شد الوثاق نبيبا تاسو یا اغا احسان به پیو کوي او پرې به دی بعد شد الوثاق پس مضبوط تړلنا وإما فدان یا بترین فدیه واخلی نو ګورئ مولوی سے منن او فداء مفعول مطلق دی څلور اجزا په کې اوس جوړ کړي مخکې ترنه جملم د فشد الوثاق شته کنه او دویم مضمون جمله به جوړ کو شد الوثاق مضبوط تړل به دغه مضمون جمله اثر سره غرض مطلوبه هغه دغه بیان او تفصیل چې هغه مفعول مطلق کړی دی الکه کلک تړلو اثر سره هغه کې څومره انواع جوړیږي نو هغه دو جوړیږي دلته یا فدیه واخله یا احسان نه ذات کوي خپل وی فقول وشد الوثاق جمله مضمون د دې سره شد الوثاقی دی او غرض مطلوبه من شد الوثاقین دو دی اما المن یا احسان نه ذات ولدي او الفدا او یا د فدیه خصل دی ندی دواړو غرضونو تفصیل مفعول مطلق وکړو ففصل الله سبحانه الله تفصیل وکړو هذا الغرض المطلوب او دبار بقوله بدی قول فإما منن مفعول مطلق دی بعد و اما فدان نو کوم فعل چې حذف دی غدا دی اما تمنون منن تمنون حذف دی پاول کې او بدویم کې فإما تمنون منن بعد الشد واما تفدون فداء پوه شولې به کنه به یو پیرا زه یو پیرو ته به وکړي ما تاسو تسلی نه ملاويږي پته نه لګي ولې چې دریم محل چلته مفعول مطلق فعل حذفي کې حذف وجوبي قياسي سره داغه موضع ده چې مفعول مطلق پکې د مفعول مطلق نه مخ کې فعل وي یا مخ کې جمله وي او به په دغه مضمون جمله به منګه جوړو پکې او به دغه مضمون جمله اثر یعنی غرض مطلوبه د اغیبه مفعول مطلق تفصیل کړي انواع به ول بیان کړي ورسدل به ومنها اي من تلك المواضع ما وقع للتشبيه علاجا بعد جمله مشتمله على اسم بمعناه وعلى صاحبه برب ګوري ښا د دویم نن سبق کې چې کوم دویم موضوع ده مجموعي تور باندې څلورم زیاده
چې د مفعول مطلق فعل پکې حذفي کې حذف وجوبي قیاسي سره دې کې بس شپږ قاعده لګو مثال کې بیٹکو نه ویریږي ښا اول قدار توجه جی مفعول مطلق به لپاره د تشبیه وی یعنی مفعول مطلق به مشبہ به واقع شوی وي زده شو ټولي وایي څه به وي یعنی د بل شي تشبیه به مفعول مطلق سره ورکړی شوی یو دیم مفعول مطلق به د افعال جوارح نه وي یعنی د لاس فعل به وي یا به د خلی فعل وي یا به د سترګو فعل وي د زړه فعل به نه وي کا افعال جوارح هغه افعال ته ویل کېږي چې زړه سره تعلق نه وي نو مفعول مطلق به د افعال جوارح نه څو قاعده شو دوا مثال کې به پټکو کا مفعول مطلق به مشبہ به وي او افعال جوارح نه به وي دوا دریم د مفعول مطلق به پست جملې نه وي عزت شو څلورم دا جمله به مشتمل وي په یو اسم باندې څلور پنځم دغه اسم به د مفعول مطلق په معنا باندې وي پنځه شپږم د اسم چا کړی دی صاحب د اسم باندې به هم جمله مشتمل وي څو شو ټول مفعول مطلق به مشبہ به وي افعال جوارح نه به وي آسان دی ښه مثال کې سم پټ کیږي پس د جملې نه به وي دا جمله به مشتمل وي په اسم باندې څلور او دغه اسم به د مفعول مطلق په معنا باندې وي پنځه مری کاله کا شپږم او دا جمله به په صاحب د اسم باندې هم مشتمل وي په نه شي مثال توک شي مررت بزيد فإذا له صوت حمار وک شي کا مررت بزيد بزيد تیر شم فإذا له صوت مړه د زید د بارا چغي وي چغي دا سرمباړي والی صوت حمار پشان د خر د اوازونو اوس وک شي مررت بزيد فإذا له صوت حمار صوت حمار مفعول مطلق دی صوت حمار يصوت صوت حمار وسره شي ټول پکې پټ کو صوت حمار مشبہ بهم دا ور د زید داسې आवाज لکه आवाज د خر نه صوت حمار د بل شي تشبیه د دې سره کړل شوی کنه د زید د आवाज مشبہ به شو یو دویم आवाज چې د افعال جوارح نه دی زړه فعل دی دا خو د جبه او د خلی فعل دی دو قاعده او مررت بزيد فاذا له صوت حمار بعد جملم دي له صوت له خبر مقدم صوت مبتدا مؤخر ده مکمل جمله ده او صوت حمار دغه نه پس راغلی نه بعد جمله شو کنه شو څو شو درې څلورم موږ الله جمله با په یو اسم مشتمل وي له صوت کې جمله په صوت مشتمل ده کنه څو قاعده شو پنځم دغه اسم چې دی دا بر مفعول مطلق په معنی فاذا له صوت حمار صوت معنی ودا کنه ده څو قاعده شو شپږم دغه اسم چې د چا دی کنه صاحب د اسم په دې جمله کې وي مررت بزيد فاذا لزيد صوت نو صاحب د صوت څوک دی زید دی هغه مشتری لو زميرو تراجي دي نرسي بي بي ما پوه شي بي وګورئ تلشه آسان دي انتهي خجي ومنها من تلك المواضع دغه مواضعنا ما هغه موضع د مفعول مطلق ده وقع چې واقع وي اي موضع مفعول مطلق وقع موضع مفعول مطلق دا د ما تفسیر دی مخکې ویلیو او وقع کی ضمیر مفعول مطلق تراجه دی چې واقعي مفعول مطلق للتشبيه د پاره د تشبيه معنی مشبہ به وي لأن يشبه به امر معنی دا چې مشبہ شوی به وي به د مفعول مطلق سره امر اخر بل شي مونږ ویلو کنه مشبہ به وي اوس په دې کې نشانه احتراز را لې
دا ال چې مفعول مطلق مشبہ به نه واقع شوی هغه مثال نه احتراز را لې هغه بیا زمنګ د باب نه نه او کوي نو مفعول فعل به کې نه وي حذف لکه مثال واورا واحترز به صاحب د کافی بده سره احتراز کو د قید سره النحوی لزدید مثل الذي ترکیب لزید صوت حسن دلته صوت حسن صوت مصدر ده مفعول مطلق نه دی واقع شوی ولی د تشبیه د پر نه ده کنه یار زکه دلته خدا بدل دی صوت اول صوتنا زید د پر صوت حسن خسته आवाज نه تشبیه د پر نه دی دا زمنګ د باب نه دی چې مفعول مطلق وي او فعل حذف وي لانه لم يقال التشبيه کجدوم قد سو علاجا الکه علاج خو لیکيږي د بیماری د ختمولو شی او کوم مثال ته ورکړې صوت او علاج نه دی جواب کوي به علاج نه علاج نه دی مراد بلکې افعال جوارح مراد دي اي حال كونه په حال کون د مفعول مطلق چې دا مفعول مطلق کی چې دالن علی فعل مفعول مطلق بدلالت په یو فعل باندې کوي من افعال الجوارح دا فعل بد افعال جوارح نوي په دې سره د چانه احتراز را لې دغه بیان کوي واحترز به صاحب د کافی په دې سره احتراز وکړلو النحوي په مثل الذي ترکیبنا لزید زهد الصلحاء د زید د بار پرهیزګاری وا پشان د صلحاء او بزرګانو پرهیزګاری دلته زهد الصلحاء کې زهدن مصدر دی او مشبہ بهم ده که خیلم بي اول قید بغشته تشبیه د بار دی خودویم قید نشته زهد در زړه سره تعلق ساتي افعال جوارحونه نه دی نظمنګه مسله دې سره نشته تعلق نشته لأن الزهد زکه زهد چې ليس من افعال الجوارح افعال جوارحونه نه دی بسوي بعد جمله دریم قید شو زما ذهن کې راځي تاسو په دې پوه شولې اول باندې مې سره تسلی نه کوله پوه شئ دا خو آسان معلومیږي پاغې نه پوه نه وي شي اصل کې ټول کیسه استاد نه ښه پدن لګي ما توجه نو برابر صحیح تعبیرات مې ونه کړه ولا کې او دې کوم صحیح وکړه واحترز به صاحب د کافی بدی سره د قید سره اعتراض وکړ د دې ترکیب نه صوت زید صوت حمار دلته وګورئ صوت مصدرم دی مفعول مصدر دی تشبیه د بارم دی د زید आवाज داسې ولک आवाज د خر تشبیه ده کنه ده او افعال جوارحونه هم دی خو پس ته جملې نه دی یار صوت زید خو مفرد دی جمله نه ده که مضاف مضاف الیه په حکم د مفرد کی کجی څلورم قید مشتملتن دا جمله به مشتمل وي الکه مشتملتن اسم فاعل صيغه ده د کې ضمیر بکار د مرجع څوک د تلک الجمله دغه جمله یادو مکانه پچا به مشتملی علی اسم په یو اسم باندې کائن بمعناه د بمعناه د پاره عامل رويستلو کائن یو اسم باندې مشتمل د اسم چې په معنی د مفعول مطلق به بمعناه کی هو ضمیر مرجع خو دله ای بمعنى المفعول المطلق الکه دې سره احتراز د چانه رااله النحوي د واحترز به صاحب د کافی بدی قید سره احتراز کو د مثل لدی ترکیبنا مررت بزید فاذا لو ضرب صوت حمار زتیر شم بزید باندې هغه د پار وهل پشان د आवाज د خر دغه د وهلو داسې आवाज کولو د وهلو आवाज داسې ډبا په خلکو کوله لکه خر چې आवाज کوي صوت حمار تشبیه د بارم دی علاجن هم دی پس ته جملینم دی له ضرب پر جمله ده جمله مشتمله په اسم باندې د ضربون باندې خودم ردا چې دغه اسم د په معنی د مفعول مطلق نه دی ضرب بل معنی دا او صوت دلته زمنګ مثلا نشته چې مفعول مطلق دی او فعل ابدی پاس به وجوبي سره دی فعل حذفي وعلى صاحبه شپغم قاعده دغه اسم کوم چې په جمله کې دی د دې اسم صاحب څوک دی هغه هم په جمله کې وي دغه اسم صاحب بم جمله کې على صاحب اي صاحب دغه اسم چې دی خپل ویل علامه جامع اي صاحب ذلك الاسم چې دی جمله به باغی مشتمل وي صاحب دغه اسم څه مطلب یار
یعنی دا اسم چې چا پورې قائم دی د دې اسم نسبت چې دغه اسم نسبت چې چاته کیږي جمله به باغی مشتمل لکه مثال کې رسول راځي فاذا له صوت فاذا لزید صوت نو صوت نسبت چاته کیږي زید جمله باغی مشتمل ده الذي قام به هغه اسم چې قائم دی دغه الذي هغه صاحب قام چې دا اسم صوت قائم دی به هغه پوری قام به معنا هو اچھا جی چې قائم د باغې پوری معنا د مفعول مطلق الکا صوت حمارن مفعول مطلق د دې معنا فاذا له صوت کې وکنه صوت نو صوت دا د مفعول مطلق معنا وا کم باندې چې جمله مشتمله وا او دغه صاحب چې زید دی جمله باغی مشتمله ده ورسېدلې به اے صاحب ذلک الاسم دا جمله به مشتمله وي په صاحب دغه اسم باندې کوم اسم اے الذي هغه اسم قام به چا پورې چې قائم ده الذي وصف ترکیب سټ ولګوها الذي هغه اسم صوت یادوما قام چې قائم ده الذي هغه صاحب یادوما یار الذي اسم اشاره چاته ده موصول چاره باندې صاحب کا ته بشي الذي هغه صاحب د اسم قام به معناه چې قائم دی دغه صاحب پورې معنی دغه اسم صوت والا بهم سيونه ویلو معنا هو کې هو زمير مفعول مطلق تراجه دي تصلق اوای ځان پوهه کوي دا جمله به مشتمله په صاحب باندې بي صاحب مررت بزيد فاذا له صوت حمار فاذا له صوت چې دا جمله دا ودی کې صوت دی د مفعول مطلق په معنا دی څه دا کنه نو دا جمله چې څنګه په صوتون مشتمل دغه شان د صوتون د چا دی پغه به مشتمل دی مطلب شو ورسېدلې به اوه فاذا له صوتون دا صوتون په معنا د مفعول مطلق دی کنه نو څوک چې په معنا د مفعول مطلق وي د دغه په صاحب باندې به جمله مشتمل وي وس پوه شولې څوک چې په معنا د مفعول مطلق وي د دغه په صاحب باندې به جمله وسوګوري اے صاحب ذلک الذي اغه صاحب یادوما قام چې قائم دی به دغه صاحب پوری معنی د مفعول مطلق چې هغه صوتونه کفیدا له صوتون دغه معنی د مفعول مطلق وا برحال احتراز لري بده سره د ترکیبنا مررت بالبلد فاذا له صوت حمار وصوت حمار مفعول مطلق نه دی سره د دینه چې مشبہ به ده سره د دینه چې افعال جوارح نه ده سره د دینه چې مخکې ترنه جمله ده به صوت فاذا به صوت او سره د دینه چې دا جمله مشتمله ده په معنی د مفعول مطلق چې هغه صوتون دی دا کنه ده په یو اسم باندې چې صوتون دی صوتون په اسم باندې او بنظم دغه اسم په معنی د مفعول مطلق دی ټول موجود شو اخیره قید نشته دا جمله کې صاحب دغه اسم نشته ها دلته جمله کې بلد دی بلد आवाज کوي आवाज خلق کوي نو جمله مشتمله په بلد باندې دا او بلد صاحب دغه اسم د صوتون نه دی پوه شئ به خجی مثال را تصحیح خایا کنا له مررت به فاذا له صوت حمار دا صوت حمار مفعول مطلق دی فعل حذف دی ځکه مشبہ به د یو قید او افعال جوارح هونه د دوا مخکې ترنه جمله ده له صوتون او دغه جمله مشتمله په اسم باندې ده صوتون باندې او دغه اسم چې ده په مفعول مطلق په معنا باندې ده صوت حمارین یو معنا ده او دغه جمله مشتمله په صاحب دغه اسم باندې ده کوم چې مفعول مطلق په معنا ده چې هغه له کې زید تراجه ده نو زید صاحب د صوت ده ای یسوت صوتن یسوت حذف ده دلتا یسوت صوت حمارین الکه یسوت صوت خو علم ده مصدر نه ده وینا کنه وېدا ماخوذ ده د صوت الشيء صوتن بمعنى صوت تسويتا صوت تسويت په معنا باندې د تسويت مصدر ده فصوت حمار وسغرا مصدر یو وقال التشبيه مصدر مفعول مطلق ده اول قید وقال التشبيه تشبيه ده بار ده یعنی مشبہ به ده علاجن هم ده بعد جمله هم ده
جمله څوک ده؟ هي قوله له صوت دغه ده کنه. او دا جمله چې ده وهي مشتمله على اسم بصوت باندې مشتمله ده. کوم اسم؟ بمعنى المفعول مطلق چې کوم د مفعول مطلق په معنی ده او هو صوت، هغه صوتون دی. او مشتمل ده على صاحب ذلك الاسم باندې هغه څوک دی او الضمير المجرور له ده کنه في قوله پویږي به. او نحو مررت به فاذا بالمثال مررت به فاذا له صراخ الثقل زتیر چوم په دغه سړي باندې دغه لپاره आवाजو پشان د आवाज دغه خزي ثقل هغه خزي ته ویل کیږي چې بچي مړوي بوره خزو ته منغ وایو بوره. اي يصرخ اغا فعل ربي سلكم جاذب ده صراخ الثقل وهي امراه مات ولدها اغا خزي ته ویل کیږي چې ولدي مړوي. برحال صراخ مفعول مطلق مصدر ده مشبہ بهم ده او علاجا هم ده مخکې ترنه جمله ده له صراخ او دا صراخ او دا جمله مشتمله په صراخ اسم باندې ده او دا اسم د مفعول مطلق صراخ په معنا باندې ده او دا جمله د صراخ په صاحب باندې مشتمله ده چې غله هو ده. ورسېدلې به اعتراض دو مثال ولې ذکر